ایستا مور و خور وغیر ایستا خدا تیمور خانم خدا وغیر مستام خدا وغیر ایستا پا مور غنو مد امریکی غلامانو اسرائیل غلامانو اصل کې د دې وخت کینستا خدا وغیر چپکستا خدا وغیر لکه دې خوا زمونږ د عمران خان سره مقابله ده ستا د عمران خان سره تپوس مقابله کولی شي تپوس عین کافر دی کافر خو ستا پلان دی کافر خو دی او د هغه سره مقابله کول دا د حق او د باطل مقابله ده ویډیو به پوره ګورئ ښه دا ویډیو چلیږي د مولوي صاحب دا ویډیو ډېر په ټرین کې د قسم له ډېره په تیزۍ روانه ده او مولانا صاحب پکې دا ویلي جناب ډېر مخکې تللی دی چې عین کافر دی مولانا صاحب ګورئ تاسو دا خبره کوم جناب چې ډېر مخکې تلي یې لږ نه ډېر مخکې تلي یې مولانا صاحب په دې خپله خبره باندې تاسو غور فکر وکړئ یو مسلمان ته داسې عین کافر ویل ګور د چا چې ورسره اختلاف دی مولانا فضل الرحمن صاحب هغه ورته هم عین کافر نه وایي که نه نو ته ورته په کوم دلیل بیا عین کافر وایي یو مسلمان ته او فتوا په ډایرکټ لګی چې دا عین کافر دی الله اکبر کبیره نو مولانا صاحب ستاسو دې خبرې د وجې نه ډېر غټ بګړاو پیدا شوی دی مهرباني وکړه داسې خبرې بیا مه کوئ زما ټولو علماو ته دا خواست دی جناب چې اختلاف په یو دایره کې ساتئ دا نه چې ډېر مخکې لاړ شي او په یو مسلمان بیا تاسو مثال کے طور پر ظاهري خو مسلمان دی که نه لکه نبي علیه صلات وسلام په یو جنګ کې یو کس ته کلمه ویله او بل صحابي ورلی ویو مړی کو نو دا خبر نبی علیه صلات وسلام ته راورسېده او نبی علیه صلات وسلام ورته وی دا څه چلو وایي د الله رسوله وی کلمې ویله او وایي ده مړ کو یعنی ده وو نبی اسلام ورته فرمایل دا دې ولې د الله رسول هغه وایي د مرګ د وجې نه یعنی یېرېدو کلمې ووي نبی اسلام فرمایي آیا تا د هغه زړه د هغه نه دي ارې کړې ده یعنی سیرې کړې ده چې ته ورنه ننوتی وې تا کتلی و چې دی په یره ویلي کو په یره نه ویلي ولې دې مړ کو نبي اسلام وله ډېره زورنه ورکړه حالانکې هغه کلمه ویله او را روان شو حالانکې ټول عمر یې په کفر کې تېر کړی او را روان شو ډایرکټ چې هغه کله وو او وی وو نو بیا څه ووي نبي اسلام ورته فرمیل چې بد دې وکړه نو جناب مثال کې طور پر ځه هغه په ظاهره کلمه خو وایي که نه نو په ظاهره مسلمان باندې د کفر فتوا مولانا دا خبره دی غلطه ده صحیح شو دویمه خبره مهرباني وکړئ چې زموږ چې کوم علما حضرات دي هغه دا دې خبرو نه توړ پیدا کیږي دومره توړ ته پیدا کیږي تاسو څو ګورئ څومره حل سټارټ دی دا زموږ د یوې خبرې د وجې نه نو مهرباني وکړئ زه هغه علماو ته خواست کوم کم چې دا خبره کوي دویمه دا خبره کاکا ډېر مخکې تللی یار د نورو څه دی وله څه کار دی ګوره په یو دایره کې اختلاف وکړه دته عین کافر ووایه دته عین یهودي ووایه دته ووایه چې ستا ټول خاندان کافر دی داسې خبره طرف نو کاکاجي ډېر ردې بج دی ورته ویلي ډېر مخکې تللی کاکاجي زما مشر یې ښه خو ډېر مخکې تللی ډېر حد یې کراس کړی دی جي ځکه چې د مور خور کنزل او بیا په تش میډیا باندې نو ته ووایه دا د دې جواب دی دواړو ته زه خبره کوم دواړو ته زه خبره کوم زما ویډیو ګورئ په درمیان کې کو څوک په چا باندې بده لګي کو په چا باندې ترخه لګي الحمدلله زما نیت دننه خالص دی د صرف جګړې ختمول غواړم زما سیاست ته نن سبا جګړه سره شوې جګړه سیاست چې ما ورته وایو د انبیاو کار دی خو الحمدلله نن سبا ته ما ورته اساس کړ خیال لګړې د کوم ځای ته ما ورته صرف د جګړې نن سبا خو سیاست صرف د جګړې نوم دی زه به دویمه خبره دا وکړم چې نن سبا د صرف جګړې کنزل رد بدي تسپک زسپک ستا مور ستا زما خور بس دا د څه شوي دي نن سبا د انبیاو خبره یو قسم نتلې ده نن سبا دا حساب کتاب دی نو جناب کاکاجي ډېر مخکې تللی لږ نه ډېر مخکې تللی جي ډېر ستا سره هسې د کنزلو سره ستاسو یمه ده ځه هسې خپلو کې خیال دې کړی د کنزلو سره ستاسو یمه ده دا حق مولانا صاحب دا حق تاله چا درکړی چې فتوا لګې د عین کافر او حاجي صاحب تاله دا حق چا درکړی چې ته د مور او د خور کنزل کوه او راځه په سکرین باندې کښېنه او دا حل راله ګوره هغه چې کومه خبره کړې ته مو ته دا خبره چې کافر خو ته ستا پلار دی ستا خاندان دی عین کافر دا په دې بلو جواب ورکړی نو کنزلو ته څه حاجت دی بس الله دې زموږ مل شي بس پته نه لګي چې دا مخکې به کم ځای ته ځو کم ځای ته به نه ځو بس هېڅ نه شو ویلی جي الله دې زموږ مل شي جي بس